اسلام کې ګناه معاف کیږي نه، او که څوک وایي چې معاف کیږي نو هغه د نرشي او من یعمل مثقال ذره شرا یره دي دیم بیا توجیه نرجش. نو بخشش خو دې ته وایي چې ګناه کړي ختم مٹاو کراس نشان. قرآن وایي فمن یعمل مثقال ذره شرا، کچا د یوې ذرې برابر ګناه کړې ده که نه یاره الته به وي، دا به خامخا ته ویني. سمجھ گئے کہ نہیں سمجھ گئے؟ اللہ دې وکړي چې مسلمان په دې خبرو غور وکړي. نو دا غافر باندې ما مخکې هم تفصیل کړی و، خو که تاسو ته یاد ما تاسو ته ویلي وو چې که څوک د غافر نه مراد اخلي بخشش، نو قرآن کریم کې د دې غفره چې کم ټکی دی د دې ټکي د پاره د دې ټکي په عربی کې دا خود چې دی خود پیژنې که نه پیژنې؟ کله چې پوجي سړی په سر باندې د وسپنې ټوپۍ په سر کې د بچاو د ګولۍ د پاره دې ته خود وایي. موټر سایکل والا چې دا کم شی هلمټ اچوي دې ته هم مغفر وایي. مغفر دا مخکې ما چېرته یو ځای کې ویلی دی، خو تاسو نه بهیږي څه زباني به درته ووایم. نکه مغفرت بخنې ته وایي، نو بیا مغفر خود ته ولې وایي؟ هلمټ ته ولې وایي؟ هلمټ او مغفر شی بخی کا حفاظت کوي، حفاظت کوي که نو د غافر ذنب معنی دا نه دی چې ګناهونو معاف کولو والا. اسلام کې ګناه معاف کیږي نه. او قرآن کریم ویلی دی ان الحسنات یذهبن السیئات. یو سړی چې کله بدې کړي دي که نه یوه دوې لس شل سل بدې خو به خامخا انسان نه کیږي، ځکه چې د آدم تعارف په خطای سره شوی دی. آدم چې څنګه پیدا شو انسان، نو د هغه ابتدا په خطای او په غلطۍ سره شوې ده. نو انسان نه غلطي نه کېدل چې دي دا معصومیت دی. دا څه شی دی؟ دا صرف پیغمبران دي. نو صرف انبیاء چې دي هغه معصوم دي. نو د ګناهونو متعلق چې د قرآن کم نظریه ورکړې ده کفار الذنوب، غفار الذنوب، د دې معنی بخن نه دي، د دې معنی حفاظت ورکول دي. د دې داسې مثال دی، یو سړي شل سیره ګناه کړې ده، یوه بله 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 چې جمع شوه 20 کیلو شوه، خو ښېګړې کړي دي 10 منه یا شل سیره ګناه کړې ده 25 سیره نیکي کړې ده. نو الله تعالی به ګناه په یوې پلړې کې اچوي، نیکۍ به په بلې پلړې کې اچوي. نو دا نیکۍ چې کله درنې شي که نه ان الحسنات یذهبن السیئات، دا به دا بدۍ چې کومې دي داسې اوچتې، نو چې نیکۍ تې زیاتې شوې ځای یې دوړه کړې. د دې دا معنی ده معاف کیږي نه. دا نه دی چې معاف شو هلته به حسابېږي نه، دا به حساب کې راځي. خو دا ګناهونه به نقصان نشي رسوی، نقصان نه به یې دا نیکۍ حفاظت وکړي چې یاره جي نیکۍ یې درنې شوي. او که څوک وایي چې معاف کیږي نو هغه دې نر شي. او من یعمل مثقال ذرة شرا یره دي دیم بیا توجیه نر دي شي. په خبره پوهېږئ؟ ورسېدی که ونه رسېدی؟